الف لام میم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. د حق او د باطل معرکه دا کله نه چې انسان الله تعالی په مخ د ځمکه پیدا کړی دی نو همیشه د حق سره د باطل جګړې وي. هر پیغمبر چې راغلی دی نو داغه متبعین می لیکن زیات مخالفین. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا، د هر پیغمبر د پاره دشمنانی. د حق آواز چې چرتم پورته شي نو بلا کسان داغه مخالفت کوي. 1,40,000 پیغمبران رب العالمین جل جلاله را لېږلي دي او هغه ته آسمانی هدایات هم ورکړیو، لیکن دا غي باوجود بلا دنیا به د پیغمبر مخالفه وه. تر دې چې یو ورځ کې کافرانو سلويخ پیغمبران هم شهیدان کړي دي. هغه زمانہ کې په یو زمانہ کې متعدد پیغمبران هم راتلل. د بل قوم د پاره به بل پیغمبرو. د مسجد اقصی په منبر پیغمبران شهیدان شوي دي او دا غي سره دا غي ملګری هم شهیدان شو. پیغمبران د اوسپنو په ارو شوي دي او د اوسپنو په منګزو دا غي غوخه منګز کړي شوي دي. پیغمبر به وتړلو او عرب ورته په سر کې خدا چې دا د لا اله الا الله کلمه باندې وي د پیغمبر په جبه بدا مبارکه کلمه وا او عرب په سر چلیدا هغه به د جبه نه لا اله الا الله نیم به یو طرف ته پریوتو نیم بل طرف ته پریوتو. پیغمبرانو د پیغمبرانو ملګری به وتړل او د اوسپنو په منګوزو به دا غینه غوخه جدا کوله د کیمه په شکل کې او دا غي په جواب د لا اله الا الله کلمه وا. بلا پیغمبران زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام په دې طریقه باندې شهیدان کړي شوی دي. د پیغمبرانو ملګری با په مختلفو عذابونو کې مبتلا او بیا د رسول الله مبارک زمانہ رااله. رسول الله مبارک ته رب العالمین جل جلاله فسلوی ختم کال باندې د نبوت تاج په سر باندې کې خودو. د نبوت نمخ کې رسول الله مبارک د تمام عربو په نظر کې ډیر لوی شخصیتو. په پیغمبر علیہ السلام باندې به فیصله کولی، جګړه براله رسول الله مبارک باندې به فیصله کیدا. خلکو به خپل امانتونه د رسول الله مبارک سره کې خودل. دای چې د خانه کعبه تعمیر کولو او د حجر اسود د کې خودو وخراغنو قومونو جګړه شروع کړه. یو قبیله وی دا بمونږ کدو بل وی دا بمونږ کدو. قریب او چې لوی جنگ شوه خو خلکو وی الکه خبره پدې به پریدو. سحر چې څوک وختي راغې نو هغه به دا کانک دی. د ټولو نمخ کې رسول الله مبارک راغې حرم ته. بس نو خلقوی جا الامین امین راغے صادق راغے. د رسول اللہ لقب الصادق الامین، الصادق الامین رشتونه او امین امانت دار. نو رسول اللہ مبارک وی او صادر راړی او رسول اللہ په خپل مبارک لاسو حجر اسود پاغه صادر کی خودو او بیا د هر قبیله سردار راغفتو چې سرداران راشي ټول ته وی چې دا صادر ټول ونیسي. هغه کانه په صادر کوچت کو رسول الله خپل مبارک لاسو کې په دیوال کې خو جګړې ختمه کې. نو رسول الله مبارک چې د نبوت داوا نه وکړي د تمام عربو په نظر کې الصادق الامین
الصادق الامین. او کله چې رسول الله مبارک ته الله تعالی د نبوت تاج په سر کې خودو او د رسالت فریضه ورته حواله کا او ورته حکم ملاو شو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اے خوږ پیغمبره خلق ته د الله تعالی احکام ورسوه. پیغمبر علیہ السلام په 40 کال به غار حرا تتلو. مکه مکرمه کې یو غر دی هغې ته جبل النور وایي. جبل النور، د دې جبل النور د پاسه یو غار دی هغې ته غار حرا وایي. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ته به خپلې بیبي خدیجة الکبرا څه ککوړي مکوړي تیار کړل او رسول الله به ځان سره لغوندې اوبه هم واغېشتې او جبل نور ته به بر اوختو او دغه غار کې به د خدای عبادت کولو. د ابراهیم علیہ السلام په طریقو به عبادت کولو. عربو کې د ابراهیم علیہ السلام د عبادت طریقې موجودې وي او هغه وخت کې د دغه غار حرا نه خانه کعبه هم ښکارېده. دا بنګلې نه وي لکه نن سبا چې بلا بنګلې دي. د غار حرا نه هم خانه کعبه ښکارېده او د غار سور نه دا بل غار دی په کوم کې چې رسول الله 3 ورځې او 3 شپې پټو ابوبکر ورسره او بیا د هغه ځای نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو هغې ته غار سور وایي او هغې غر ته جبل سور وایي. نو رسول الله مبارک به دغه غار حرا ته راتلو او په دې کې به عبادت کولو. یو ورځ رسول الله عبادت کې چې فرشته راله او رسول الله مبارک ته وی چې اقرأ. پیغمبر علیہ السلام ما انا بقارئ یا لست بقارئ، ما خو لوستل نه دي کړي، ما خو سبق نه دی ویلی. فرشته ورته بیا وایي په دریم دل فرشتې رسول الله مبارک د خپلې سینې سره یو ځای کو او بیا رسول الله مبارک ته وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دا د رسالت آغازو. رسول الله مبارک ته د رسالت آغاز او فریضه والا کړی شوه. پیغمبر علیہ السلام کور ته راځي او وحی ډیر دروند شی دی، ډیر دروند شی دی. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله تعالی وحی ته قول ثقیل وی. یو صحابي وی چې رسول الله مبارک دا زنګون زما په زنګون پروتو او رسول الله باندې وحی راتله نو قریبه و چې زما زنګون چوره چوره شوی، دومره لوی بوجو. وحی ډیر لوی ثقیل قول له. رسول الله مبارک کور ته راځي او بیبي خدیجه ته وایي چې زملونی زملونی، ما کمبل کې پټ کئ، ما کمبل کې پټ کئ. پیغمبر علیہ السلام باندې داسې تبه راغلي وه چې کې د سړي ساړم کېږي، بعد تبې داسې وي چې د سړي ساړه کېږي. او بیا بیبي تپوس کوي چې څه تکلیف دی. پیغمبر علیہ السلام وایي دغسې غار حرا کې په عبادت کې وم او یو نورانی فرشته راله او ما ته وی چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. ما ورته وی چې ما انا بقارئ یا لست بقارئ، بیا دې سینې سره یو ځای کړم او زه یریږم چېرته زه منډ نشم. بیبي تسلی ورکا کلا والله لا یخزیک الله ابدا. الله بتا رسوا کینا، الله تعالی بتا بی مدد نه پریدي. انک لتصل الرحمه، تو خود خپل ولو ډیر خیال ساتي. وتکسب المعدوم، د فقیرانو خیال ساتي او د خلکو نه بوجونه پورته کوي. وتعین علی نوائب الحق، تو خود خلکو په هر ځای کې لګیا مدد کې. د کمزوري نه پند پورته کوي، د یتیم په سر لاس کېږدي. ستانه خو ټولې ښېګړې خلکو ته منتقله کېږي. تسلی ورکوي. دا ښه بیبي م وایي پوره وزیري، خاوند د بهر نه خپه راشي
بی بی تسلی ورکړي چې مخه پکېږه الله تعالی به خیر کی شدائد او تکالیف راځي او بیا بی بی زی د خپل ترنه تپوس کوي یا د تر د زوی نه ورقه ابن نوفل کې اختلاف دی چې دا تر ده که د تر زوی دی هغه د آسماني کتابونو ماهر او ډیر بوډا او کمزور هغه ته دی ټوله قصه ورته بیانوي او بیا رسول الله مبارک ورته بوزي ورقه د رسول الله ټوله قصه اوري او بیا ورته وایي ته پیغمبر دا فرشتي به مخکینی پیغمبرانو تم راتلی خو افسوس ته چې ډیر بوډا یې منو کاش چې د تکړه او مضبوط وي ځکه دا خلک به ستا دشمنان کیږي دی به تا د دې دی نه وباسي رسول الله وایي او مخرجیهم دی به ما وباسي ځکه تمام مکه د رسول الله د امانت د رسول الله د صداقت قائل وا دته به الصادق الامین وی الصادق الامین رښتونه امانتدار ورقه ورته چاو هر پیغمبر چې راغله ده اوغه خلکو ته د لا اله الا الله کلمه ویلی ده بیا بلا کسان دغه مخالف هم شي خلک بیا دغه مخالف شي کاش بډایم ورنک ځوان ویلو نه نصرتک نصرا مؤزرا ملا تړلې به ما ستا خدمت کولو ده به ستا خدمتګارو کومه چنانچه لګي را دي پس بیا ورقه ابن نوفل وفات شو او رسول الله مبارک ته حکم ملاو شو فاصدع بما تؤمر اے پیغمبر صفا صفا د توحید دا مسله بیان کا دا د لا اله الا الله کلمه واوره وخلقو ته رسول الله مبارک د صفا په غونډۍ خيږي او आवाज کوي یا اهل مکه تعالوا اے د مکه خلق راشي او دا د رسول الله مبارک معجزه وا هغه زمانہ کې لوډ سپیکر نو د رسول الله आवाज د مکه لرو ځایونو ته مرسیدو او تمام اهالیان مکه د مکه خلق راغې چې رسول الله مونږ ته आवाज کوي ذکر خو صادق الامین نه ټول خلق چې راجمع شو رسول الله مبارک دا غینه تپوس کوي چې دا راته وایي هل وجدتمونی صادقا او کاذبا تاسو زه په دې دومره زمانہ کې رښتونه مندلې مو که دروغجن تمام خلق ورته یو جواب ورکو چې جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا وامینا مونږه بار بار ته آزمایلې ترشتونه او ته امینی جربناک مرارا مونږه بار بار ستا تجربه کړې ده ازمیخ مو کړې ده ته صادق او امینی رسول الله مبارک ورته فرمایل کزه تاسو ته مچ د دې غر ناغي طرف ته دشمن دی او تاسو ترادی او تاسو باندې حمله کوي اما خبره به منوي ولی به نه منو تاسو په زندګۍ کې په دغه شوندو په دې جبه چرته د دروغ ټکه نه دراړلې رسول الله مبارک او فرمایل لکه چې د دنیا د دشمن بارکی ز تاسو ته خبر درکم تاسو زما خبره منئ زمو د آخرت د دشمن نه یرومه شیطان په غلطه سر کړی دا د خانه کعبه نه غیر چا پیره چې تاسو 380 بوتانو ترولی دا خو تاسو په خپل لاسو باندې تراشلی دي او د دینه تاسو لګیا د مرادونه غواړي الله رب السماوات والارضین ده چا اسمانونو زمکه پیدا کړی دي دا رب عبادت شروع کړي ټول خلق مخالف شو ټول او ابو لهب چې د رسول الله تر د پاسېدو په غوسه کې ورته تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا ډېر سپکه خبره وکړه چې هلاکت تی تعالی رتا علمګه دی خبره د پاره جمع کړیو موږ وې ته بس خبره کې او مخالفت د رسول الله مبارک شروع شو ټول خپل خپلوانه مخالف شو نو ما دا عرض کولو چریم چې او پیغمبر د حق आवाज بلند کینو بیا مخالفین بلا پیدا کیږي
لیکن رسول الله مبارک باوجود د مخالفتونو نه د حق آواز خلقو ته رسولو. زه په دې رسول الله انفرادي اجتماعي دعوتونه ورکړي دي، ټول مخالفه. رسول الله مبارک دعوت ورکولو خلقو ته علامه آلوسی را نقل کوي چې یو نوجوان روانو او خلقو ته وی چې خلقو قولوا لا اله الا الله، اے خلقو د لا اله الا الله کلمه وایي. الہ معبود یو د رب العالمین جل جلاله ذات ته. او ورپسې رست یو بوډا کانی په جولای کې اغشتیو دا مخکنه سړی وشتو او خلقو ته وی ایها الناس لا تصدقوه، خلقو دا خبره ممنئ فانه کذاب. وای ما تاسو کو چې دا مخکنه سوق ته وی دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی، د خلقو ته د هدایت لار خي او دا رستونه ابو لهب دی، د مخالفت کوي. نو د رسول الله مبارک مخالفت شروع کو تمام قریشی قبیله د رسول الله مبارک لګیا د مخالفت کوي. د ټولو نمخ کې پر رسول الله مبارک په ایمان بی بی خدیجه الکبرى راړو او په سړو کې ابو بکر صدیق او په ځوانانو کې حضرت علی او په غلامانو کې بلال. شپږم نمبر عبد الله ابن مسعود به اسلام راړل دي. دا یو څو تنه د رسول الله مبارک سره. نو ما دا عرض کولو چې چرم د حق آواز بلند شنو مخالفین بیا ډیری، لیکن پیغمبران باوجود د مخالفت نه د حق آواز خلقو ته رسي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه لاره کې بلا تکلیفونه رسیدلي دي. رسول الله مبارک فرمایي لقد اوذیت فی الله ما لم یوذ احد، دا الله تعالی په لاره کې ما ته بلا اذیتونه را رسیدلي دي چې ما نه مخکینو پیغمبرانو تم دومره اذیتونه نور رسیدلي. ولقد خفت فی الله ما لم یخف احد. الله تعالی د آیاتونو کې دغه خبره کوي چې یوازې دا موایي چې بس مونږ د لا اله الا الله کلمه ووالو بس جنت ته بځو. دا ډېر وایي که نه مړه، خو بس کلمه مې ویلې ده که نه چې ورته یې مونځ کو ولې هلکه د اسلام په مونځ کې ده، هلکه روژه ولې نه نیسي ولې د اسلام په روژه کې ده، هلکه دا کوه هر یو خبره به درته رد کوي. نو اسلام بیا څه ته وایي؟ اسلام وایي څه ته چې ته مونځ نه کوې او اعتراض کوې چې ولې د اسلام په مونځ کې ده، چې درته وایي روژه ونیسه ته وایې ولې د اسلام په روژه کې ده، هلکه مالدار حج وکړه ولې د اسلام په حج کې ده، هلکه ځکه نو اسلام دی څه کې؟ اسلام څه ته وایي؟ خلقو د اسلام نه یو ټوکه جوړه کړې ده. الله تعالی وایي احسب الناس، آیا خلق دا خیال کوي ان یترکو چې بس دی به جنت ته ځي، دی به پرېښودی شي ان یقولوا آمنا، صرف د آمنا په وینا باندې ما ایمان آورده یم، مونږ ایمان راړلی او بس مونږ خو مړه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلي. وهم لا یفتنون، او حالانکه دی باندې لا امتحانات نه دي راغلي. د دې کلمې په لاره کې، د دې اسلام په لاره کې په انسان باندې بلا امتحانات راځي. د دې کلمې بلا تقاضاګانې دي، هغه ټولې تقاضاګانې به پوره کوي. او الله تعالی وایي دا سنوي خبره نه ده. ولقد فتنا الذين من قبلهم، مونږ د مخکینو خلقو نه امتحانات اخیستیو. پیغمبران د اوسپنو پارو اره شوي دي او د اوسپنو په منګزو منګز شوي دي، لیکن هغوی د لا اله الا الله کلمه نه ده پریښي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، پس الله تعالی جدا کی رشتونی، ولا يعلمن الكاذبين، او جدا کی دروغجن. امتحان کی پتہ لگی چې رشتونه څوک ته او دروغجن څوک ته، د وینې مجنون څوک ته او د پیو مجنون څوک ته، امتحان کی پتہ لگی. عند الامتحان یکرم الرجل او یهان، امتحان کې د سړی پتہ لگی.
د یو طالب علم پته په امتحان کې لګي چې د امتحان ته تیاری کړو پات شو که پکې فیل شو. نو زما وروڼو د ابتدا راسې د حق او د باطل دا معرکه جاری ده. علماء کرامو هر وخت کې د حق آواز بلند کړی دی او مخالفینو مخالفت هم کړی دی. سر کې خود رسول الله مبارک صرف مشرکانو دشمنانو مکه مکرمه کې مشرکینو د رسول الله مبارک خلاف شروع کړلو تر دې چې د رسول الله د قتل اراده وکړه چې د وجنو او صلاح وکړه چې د هرې قبیلې نه یو سړی راشي او د شپې به په حمله وکړو. نو د ده خپلوان دومره تکړه نه دي چې د ټولو قبایلو مقابله وکړي او رسول الله مبارک باندې وحی را دی چې زما خوږه پیغمبره اوس ته د مکه مکرمه پرېږده دا خلک ستا د قتل بنا کوي. پیغمبر علیه السلام ته مخکې نه اطلاع وه چې ته به د دې ځای نه ځې او رسول الله مبارک ابوبکر ته ویلي چې دواړه به یو ځای بیا هجرت کوو. ابوبکر صدیق هغې دپاره 2 اوښې تیارې کړې وي. ابوبکر مخکې هم یو دل د هجرت اراده کړې وه لیکن ابن دغنه کافر ورته وی چې نه مثلک لا یخرج ولا یخرج تا غوندې یو شریف انسان هغه څوک هم نو باسي. هغه منع کو ابن دغنه کافرو لیکن ابوبکر ډیر لوی شریفو د خپل خاندان او د تمام مکی خلکو سره احساناتو. نو کافر وی ته به دا مکه نه پرېږدې. ابوبکر صدیق د خپل کور مخې ته وړوکی غوندې د عبادت دپاره ځای جوړ کړی په هغې کې به ناستو او د قرآن تلاوت به کولو او ډېر بهترین قرات او خپل هم رقیق القلب نو قرآن به چې لوستو جړل به او کافران به چې تېرېدل او د ابوبکر تلاوت په اورېدو نو هغوی باندې به اثر کېدو ای به اسلام راړلو. نو هغوی ابن دغنه ته لاړل چې دا سړی د دې دی نه تلو تا واپس کو خبر نی اخو د کور نه پس په یو ځای کې کور نه بهر یو ځای کې ناست یو چې د قرآن تلاوت کوي د خلکو په اړه ډېر لوی اثر کوي. ابن دغنه ورته ووایي چې دا تلاوت ته کور کې کو ما ته پناه درکړي د خلکو ما ته شکایت وکړو. نو ابوبکر صدیق مخکې نه مې اراده کړې وه خو بیا رسول الله مبارک ورته چې دواړه به یو ځای ځو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې زه به ځم او ته زما په کټ به ودرې ځکه چې ما سره د خلکو بلا امانتونه دي او دا امانتونه به ته خلکو ته رسې دا د پلانکي امانت دی دا د پلانکي امانت دی. د مکې خلکو تمام امانتونه به رسول الله مبارک سره کېښودل او پیغمبر علیه السلام چې د ټولو کافرانو د کور نه ګیرا چولی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام آیاتونه وایي او شاهت الوجوه دا مخونه د سپیره وي رسول الله ځي او هغه یې نه ویني. رسول الله مبارک لګیا دی ووتو ابوبکر صدیق یې ځان سره کړلو او شپه په شپه جبل ثور ته لاړل او بره غار دی هغې غار کې ابوبکر او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پناه ونیوله او مخکې نه دی او کافر سره صلاح کړې وه چې بیا به ته راځې او موږ به مدینې منورې ته رسې. هغه زمانه کې لارې معلومول ډېره ګرانه خبره وه. دا سړکونه نو ریګستاني علاقه وه. ریګستاني علاقه کې لاره موندل ډېره ګرانه وي. د هغې بل ماهریني هغې ته عربۍ کې دلیل وایي خریت هم ورته وایي رهنما رهبر. هغوی به ډېرې پیسې اخېستې او قافله به د یو ځای نه بل ځای ته رسوله ځکه د شګو په علاقه کې لاره هغه ځان ته پټه شي که په یو لاره سلو خان هم تیر شي او لغونې هوا راشي د اوښانو هغه پلونه ملونه ځان ته وران کړي او دې ځای کې ډېرې تېزې هواګانې چلېږي. اوسم بعضې موټرې بیا هغې هوا کې ودرېږي خلک به بره څادر وتړي زبردسته غټه شګه ده چې هغه شروع شي د موټر دا روغن موغر ځان ته ختم کړي
ډېرې قافلې شګو کې دغسې دفن شوي دي، د شپې نه قافله ودي، هوا چلیږي او دا شګه پې لږه لږه راځي، ثابتې قافلې. نو ابوبکر صدیق او رسول الله مبارک مخکې یو کافر چې هغه د لارو ماهره ورته ویلي و چې ته به موږ ته لاره ښیې او دومره پیسې به درکوو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق هغې غار ته ځي او هغې غار کې بلا سوریو. ابوبکر صدیق هغې کې کاڼي یا چې هغه سر لړم راونوځي، مار راونوځي، اوږدې کیسې دي، بلکې یو لړم یو مار ابوبکر صدیق په ګوتو وچیچلو او رسول الله آرام کوي او د ابوبکر د سترګو نه اوښکې راځي د درد د وجې. رسول الله چې وکتل ویجي دغسې پیغمبر علیه السلام په مبارک توکاڼي ولګول، هغه درد لاړو. بلکې بعد تاریخ لیکي چې هغه مار وایي چې زه خو د ډېرې مودې راسې دلته ډېره یم چې د رسول الله ملاقات وکړم. د رسول الله د لیدو دپاره د تمام کائنات منتظرو، د لیل و نهار گردشونه کېدل. مخکینو پیغمبرانو زیری ورکړي. عیسی علیه السلام ویلي چې زه تاسو ته مفصل تقریر نه کوم ځکه د ما نه وروسته به فارقلیط راځي. دا فارقلیط معنا احمد، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. رسول الله مبارک به فرمایل انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم. 4,000 کاله مخکې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیادونه چې پورته کولو د نبي آخر الزمان دپاره دعا کړې وه چې خدای زموږ بچو کې یو لوی نبي پیدا کړي. ربنا وبث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، چې ستا د کتاب آیاتونه بللي، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، هغه به د قرآن تعلیمات هم ورکوي، شریعت به ورته ښیي، ویزکیهم، او د خلکو د زړونو نه به د کفر او د شرک زنګونه لرکوي او د توحید په اوبو به پاکوي. او خدای ته غالب او د حکمتونو مالکی. ابراهیم علیه السلام ته دغه رسول الله مبارک ته پاره دعا کوله او عیسی علیه السلام خپل قوم ته د دې پیغمبر بارکی. نو باقاعده د آسمانونو گردشونه په دې انتظار کې چې نبی آخر الزمان به کله راځي. نو بعد تاریخ لیکي چې هغې مار وایي چې ته خو د ډېرې مودې راسې دلته یم چې دلته به نبی آخر الزمان راځي. پیغمبر علیه السلام او ابوبکر دغه غار کې 3 ورځې او 3 شپې وو. د ابوبکر صدیق زوی به تیر ماسخوتن راغې غار ته او ټول حالات به بیان کړل چې د مکې کافرانو د سلو اوخانو اعلان کړی دی. کچام د محمد علیه الصلاة والسلام سر راړو نو سلو خان به انعام ورکوو یا که ژوندی ونیولو او رایې وسو. سلو خان انعامو او نن کافران دا سلا کوي دا سلا کوي. ټول خبر به د مکې مکرمې راړو، بیا به پښمني کې واپس راغی خپل کور ته. کافرانو به وی جوړې د کور کې شپه کړي، حالانکې هغه به د شپې نه غار کې او دارنګې د ابوبکر غلام به ګډې سرولې، ماسخوتن کې به ګډې بروخې ګولې او د هغې نه به پی اولشلو رسول الله مبارک او ابوبکر صدیق ته به ورکل او کافران چاپیره خوارو چې په کم ځای کې مونږ به د حاصل کو دا سلو خان انعام به وګټو. او بیا 3 ورځې پس او مغه کافر دي، کافر کې هم گویا د وادي پوخ او خیانت نه کول ورنه ویلي وو لکه د دې زمانې مسلمانو، د دې زمانې مسلمان خو مسلمان وجني، جاسوسي کوي. دا ټول افغانستان کې چې کوم دا په لولو مجاهدینو بمونه راځي دا مسلمانان باقاعده لګیا دی سی ډي کوي، لغونې غمې وي هغه هغې ځای کې کېږي. نن مسلمان د مسلمان د لاسه لګیا دی ختمیږي. هغه کافر چاته هم نه وایي، ورنه سلو خان هغه هم ګټلی شو لیکن هغه لوز کړی چې زه به مدینې منورې ته رسومه. چنانچه هغه رسول الله مبارک ابوبکر صدیق راولي. ما دا عرض کولو چې په مکه مکرمه کې د رسول الله مبارک دشمنی د مشرکین مکه سره وه او چې مدینه منورې ته رسول الله هجرت کوي نو مدینه منوره کې یهودو، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع
او یهود خدا ازل نه د مسلمانانو دشمنان دي. را پیدا شوا. عبداللہ ابن سبا یہودی اسلام راڑو برائے نام چدان میں مسلمان کم او د اسلام پنم بدغه مسلمانانو کې اختلافات لګیا د چکم دنو پیدا کوما دیتا سبائی فتنه وی. نو بعد یہودیانو برائے نام اسلام راڑو چمگا با برائے نام اسلام راڑو نو دا پیغمبر علیہ السلام مجلس کے بناستیو نو دا ټولی خبری بمگا اورو او بیا بخپلو سردارانو تا اغا خبری دا منافق چی کنا دا سور کافر نم ناکاری کافر خو بیام کافر دی طور تیلکتا دا ما دشمنی لیکن یو سڑے تا سر ناس تی او ځان نے مسلمان جوړ کړی تسبیح پلاسو کی وی او ذکر و اذکار کئی او ستا بنیادو باسی دی تمہارے آستین وی دا نستوڑی مار دا ډیر خطرناکی. اللہ تعالی وی ومن الناس من یقول آمنا باللہ دا مدینے پا دے خلقو کے دا سے خلقم شتا چیغا آمنا وی آمنا باللہ و بالیوم الاخر او اللہ وی وما هم بمؤمنین دا مومنان ندی یخادعون اللہ والذین آمنوا دی په خپل خیال کې خدای ته دوکه ورکوي حالانکه خدای ته څوک هم دوکه نشي ورکولی او مؤمنانو ته وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. د مسلمانانو مجلس کې بناستو نو ورته وی چې آمنا موږ خو ایمان راړی دی موږ خو ستاسو ملګري یو تاسو سره یو ځای مونځ کوو دا تسبیح نه ګورئ سل تسبیح د موږ لاسو کې دي. او اذا خلوا الى شیاطینهم کله چې خپلو سردارانو ته ورشي قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون موږ خو مسلمانانو سره ټوکې کوو ساده خلک ته موږ ورته آمنا وایو بس هغه د موږ ملګري په آمنا باندې هغه. نو ما دا عرض کولو چې کلم حق راغلی دی نو باطل ورته مقابلې ته ولاړ دی. اوس هم په دنیا کې د حق او د باطل معرکه ده. عبداللہ ابن سبا دمر لوی اختلافات پیدا کل دمر لوی اختلافات چې داغه د فتنې د وجنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جمعه ترادی د سحر مستا او یو ظالم په خنجر ولی حضرت عمر الله اکبر وی چې دی وخت په خنجر خلکو د الله اکبر آواز واورید او نوري بیا سوانورید په خنجری وشته او ډیر خطرناک زخم او حضرت عمر بے ہوش را پریوتو خلکو کور ته بوتلو داروی ورکولا دارو بټول داغه زخم نه بار وتل خېټه ورته شلولی وا چې به دار به شو خلکو ورته جی مس خدای کړه د مزنیت به وکړو بیا به بے ہوش شو او وی به ان هم امورکم عندي الصلاه موز پټولو کارونو کې لوی هم د نیت په وټول خو بیا به وټر او خپل بچی عبد الله ته وی چې زما مرګ خو قریب دی خو بیبي ته ورشه درخواست وکړه کما ته د رسول الله مبارک په خوا کې د قبر د پاره ځای راکړي نو دا به د ما د پاره ډیر لوی سعادت دی. د رسول الله مبارک د قبر سره خوا کې د ابوبکر صدیق قبر دی. د پیغمبر علیہ السلام د قدمونو سره د ابوبکر صدیق سر مبارک برابر دی. او بل زیو کلامات ورشه ورته عبد الله د حضرت عمر زوی د غوراغه بیبی ته چې دا داجی خدا مطالبه ده او درخواست کوي بیبی وی دا د خو ما ځان ته ساتلو او چې حضرت عمر وی نو دی سارو قربانی کومه دا زه ما غته ورکو ورشپ داجی ته دا وایا. عبد الله ابن عمر رضی
داجی ته وای داجی بیبي هغه ځای ته توبه خلو. حضرت عمر بیا خپل بچی ته وای بچی اوس خو زه ژوندی یم، د ژوندي سترګې بیلې وي چې مړ شي بیا لږ فرق راشي، نو زما د مرګ نه پس بیا ورشه، بیا ورشه که د بیبي خوښه وي. هغه بیا راغی وی نه بس ما چې هغه ځای هغه ته بخلی دی. بهرحال ما دا عرض کولو د حضرت عمر شهادت وشو، د هغې نه پس بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه کیږي، او د هغې ابتدایي زمانه هم ډېر په امن سره وه، خو دغه منافقینو کوششونه کولو چې په کومه طریقې سره دی مونږ شهید کړو. دا لوی لوی داستانونه دي، او بیا حضرت عثمان هم شهید کیږي. مخالفین راځي د حضرت عثمان د کور نه ګیره اچوي، او صحابه راځي چې مونږ ته حکم را چې مونږ دای سره جنګ وکړو. حضرت عثمان وی زه خپلې وینې د مسلمان په وینه باندې نه رنګومه، زه چې مظلوم مړ شم دا خیر، لیکن جنگ نه خوښوم چې د رسول الله په دې مبارک ځای کې زه جنګ وکړم، زه جنگ نه کوم. او د قرآن تلاوت کول او بدقسمته ظالمان رالل او حضرت عثمان شهید کو. د قرآن مجید په دې آیت فسیکفیکهم الله د حضرت عثمان د شهادت وینه چې کوم دنه توش او د هغې نه وروسته بیا فتنې شروع شولې، فتنې شروع شوې، بیا فتنې بندې شوي نه دي. الله اکبر. بیا صحابو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفه کو، دغه خلافت او بیا دغه نه پس د حضرت علی په زمانه کې خلافات نورم دغه یهودو چې برای نام مسلمانان شي اوس هغه زیات کو حب علی علی ناره والا او مطالبه کوله چې د حضرت عثمان د قاتلینو نه بدل غشتل پکار د قصاص. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما ته لږه موقع راکړئ چې د حکومت خپې مضبوطی شي، بیا به یقینا د قاتلانو نه مونږ انتقام والو اوږدي خیسي دي. نو ما دا عرض کولو چې همیشه د حق او د باطل هغه معرکې وي، مسلمان دی همیشه د حق هغه طرف ته کېږي. ډېرو صحابو بیا پریشان و چې خدای دا به څه کېږي، د فتنو آغاز شوی دی. او بیا د حضرت معاویه او د حضرت علی میاس کې څه اختلافات و، لیکن بیا هم صحابو د هغه اختلافات په اجتهاد باندې مبني و. مونږ به تمامو صحابو ته د ادب او د توقیر په نظر باندې ګورو، ځکه الصحابة كلهم عدول، صحابه ټول عدول دي. صحابو کې دوه ډلې شوې، بعضې به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د قاتلانو نه انتقام اخیستل پکار دی، هغه قصاص کول پکار دی، ځکه د حضرت عثمان شهادت دا ډېر مظلومانه شهادت دی. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملګرو حضرت علی وی چې لږ پرېږدئ چې د حکومت بنیادونه مضبوط شي، نو بیا به د هغې نه انتقام والو. دې دوران کې دوه جنګونه هم شوي دي، یو جنگ صفین مشهور جنگ دی، او بل جنگ جمل. جنگ جمل کې روغه وشوه، یو طرف ته بیبي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وه، او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابه، او بل طرف ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، او میز کې صحابه روغه وکړه چې بالکل زموږ روغه ده. او دغه قاتلان د حضرت عثمان هغه وی دغه روغه کول شو، بیا خو زموږ نمبر دی، موږ بیا قصاص کیږو. حالانکې روغه شوي وه، عهد و پیمان شو، او دغه منافقینو قاتلانو د عثمان په شپه کې صلاح وکړه چې هلکه پېشمنۍ شي، نو څه کسان د ام المؤمنین طرف ته ورشئ، او څه د حضرت او یو بل باندې غشي شروع کوي. پېشمنۍ کې غشي شروع شو. بیبي م حیرانه ده چې زما خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره د صلح باقاعده کاغذ موجود دی، حضرت علی وی صلح شوي ده، دا څه چل دی؟ او غشي شروع شو، او د جانبینو نه جنگ شروع شو. 10,000 صحابه شهیدان شو. منافقان داسې کار کوي، تا تریاقه دراقه اورده شود، مارگزیده مرده شود. او ډیر لوی نقصان او تلف په دغه جنگ کې مسلمانانو ته ورسېدو. همیشه د پاره منافقین
هغه غواړي دا چې حق برقرار نشي او خپې د هغې مضبوطي نشي. او د هغې نه وروستو بیا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خلافت ته حضرت حسن حسین باقاعده د معاویه په لاسو بیعت وکړلو چې موږ ستا د خلافت وفادار یو، او دا ټوله قصه د حضرت حسن په لاس باندې وشوله. او رسول الله پیشنګویي کړې وه چې دا زما بچی سردار دی او د ده په لاس به د مسلمانانو دو جماعتونو کې مصالحت کیږي. نو حضرت حسن د حضرت معاویه په لاسو باندې بیعت وکړو، جګړې چې کوم دنو هغه ختمې شولې. او دا بیا د حضرت معاویه په لښکرو کې دې دواړو بلا جهادونه کړي دي. حضرت حسن حسین د حضرت معاویه د خلافت ما تحت په بلا جنگونو کې ډېرې عظیمې کارنامې کړي دي. او بیا حضرت معاویه د مرګ په وخت کې خپل زوی خلیفه کو یزید. نو په دې باندې بعد صحابه خفه شول چې دا حکومت خو شخصي شی نه دی، دا خو د تقوا او د قابلیت په اساس باندې ټول مسلمانان چې یو ځای شي او یو خلیفه منتخب کړي نو هغه ښه وي. دا خو به یو شخصي حکومت یار یو سړی به ځي او د هغه نه پس به د هغه زوی بس خلیفه کېږي. نو بعضې صحابه خو یو یک طرفه شو بالکل چې یاره دې خلافاتو کې موږ لاس نالو، او بعضې د یزید په لاس باندې دې وجې نه بیعت وکړو چې یاره اکثر فوجونه ده سره دي او کوچ پوچه خلاف کوي، نو مسلمانانو منځ کې افراط تفریح او تشتت او جنگ به راشي. او حضرت حسین خو انکار وکړو چې زه د یزید په لاس باندې بیعت نه کوم، ځکه د یزید باره کې بعضې خبرې داسې وي چې هغه د شریعت د چوکاټ نه بهر وي. او دارنګې عبدالله ابن زبیر هم مخالفت وکړو چې موږ د ده په لاس باندې بیعت نه کوو. حضرت حسین او ابن زبیر دواړو د مدینې منورې نه گویا هجرت کو لاړل مکې مکرمې ته، والته بلا ملګري. او بیا د هغې نه پس یو لوی خلاف چې کوم دنو شروع شو، منافقانو ته موقع میلاو شوه. منافقانو خو اور بل کو چې د مسلمانانو منځ کې دغه شر، او زیات منافقان د عراق په دغه علاقو کې وو. هغه هم دا غوښته چې د مسلمانانو منځ کې سم یو لوی جنگ شروع شي. چنانچه د عراق خلکو د کوفې خلکو خطونه شروع کړل. هغوی ته پته ولګېده چې حضرت حسین د مدینې منورې نه تللی د مکې مکرمې ته. خطونه یې شروع کړل چې دلته راشه، دا ځمکه تا دپاره مفیده ده، دا خلک ستا د پلار او ستا ډېر تابعدار دی او داسې دي او داسې دي او داسې دي. خطونو د پاسه به خطونه راتلل او قاصدانو د پاسه به قاصدان چې کوم دنو هغه راتلل. وعلى کل حال مخکې تفصیلات په بیا بیان کم. همیشه د هغه وخت نه چې مسلمانانو کې دغه اور بل شوی نو دا اور لا تر اوسه پورې مړ نه دی. په دغه ورځو کې هم بعضې خلک د صحابو بد وایي او بعضې خلک په تیش کې راشي. صحابه کلهم عدول، د صحابو باره کې یو لفظ ویلم دا مناسب نه دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دا صحابہ تعریف کی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ تعریف زی پزید صحابہ تعریف. اور رسول اللہ فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی، دا اللہ نو یری گئی دا اللہ نا زما د صحابه بارکی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. زمانه پس صحابه د کنزلو نخه مگر روی چې کندل او بدرد ورته کوي. فمن احبهم فبحبی احبهم. څوک چې د صحابه سره مینه ساتي دا به ځکه ساتي چې ما سره به مینه. صحابه زما ملګري دي. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. څوک چې زما د صحابه سره بغض او دشمنی کوي دا به دې وجه نه ساتي چې ما سره به دشمنی وي. نو د صحابو ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی مقام. نو د صحابو باره کې حضرت معاویه
من کبار الصحابه د لوی صحابي ده. رسول الله مبارک ورته دعا کړې ده اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. خدای دې هادي او مهدي کې او د په ذریعہ بلا خلقو ته د هدایت هغه لاره نصیب کړي. پاتې شو یزید. یقینا د یزید بعد خبرې هغه نامناسبه دي، لیکن بیا اهل سنت وایي چې لعنت په پنه لګي. اخون درویزه وایي لعنت مکړه په یزید چې لرفض شي بعید. ټیک ته غلطۍ تی شوي دي، لیکن ملعون ورته مو آیا. او دا خبرې چې کمدنو تازه کومه د صحابه بارکې ډېر د ادب او ډېر د توقیر کلمات چې کمدنو استعمالوه. بعد خلق حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته بدرد وی، ډېر خلق ابو بکر صدیق ته بدرد وی، عمر فاروق ته بدرد وی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي ثلاثه من الایمان، د ایمان درې نښې دي ان تفضل الشیخین وتحب الختنین والمسح على الخفین. د ایمان درې نښې دي. شیخین به افضل الصحابه مني. شیخین نه مراد ابو بکر صدیق او عمر فاروق ته دا به افضل الصحابه مني، بلکې د ابو بکر د صحابیت منکر ائمه اربعه وایي چې کافر دی. څوک چې وایي ابو بکر صحابي نه دی هغه په نص د قرآن باندې کافر دی. ځکه قرآن مجید کې راځي اذ یقول لصاحبه لا تحزن. په غار حرا کې ابو بکر د رسول الله مبارک سره او کافران تر غاره پورې دي. هغه د پل ماهر او په پل پسې لاړل چې دا پل خو تر دې دی راغلی دی، او رسول الله مبارک او ابو بکر په غار کې دی. ابو بکر ورته روغوندې وي چې کافران خو راغلي دي، قدمونه هغه دي ښکاري. رسول الله ورته وی لا تحزن، غم مه کوه ان الله معنا، الله مونږ سره دی. نو هلته راځي اذ یقول لصاحبه، رسول الله مبارک خپل ملګري ته وایي. نو د ابو بکر صحابیت په نص د قرآن ثابت دی لصاحبي لا تحزن ان الله معنا. کافرانو ته خدای دا توفیق ورنکړو چې داسې سر ښکته کړی وی او کتلی وی. ځکه د غار په خولې کونترې په هغو باندې ناسته وه او عنکبوت هغه خپل تنسته کړي وه، وی که ننوتی و د عنکبوت دا تارونه به ټول شلېدلي وو، هغه یې سر هم ښکته نه کړلو. که سر یې ښکته کړی و رسول الله مبارک به هم کتلی ابوبکر صدیق هم، لیکن الله هغوی نه دا توفیق لرې کو. نو رسول الله مبارک ابو بکر ته وی لا تحزن، غم مه کوه ان الله معنا، خدای مونږ سره دی. نو د ابو بکر د صحابیت منکر قطعي کافر دی. او حضرت عمر تعریف کوي رسول الله مبارک واشدهم فی امر الله عمر په دین کې د ټولو نه کلک او مضبوط دی. نو دا دو صحابه دا به افضل الصحابه مني. او وتحب الختنین، د رسول الله د زمانو سره به محبت ساتي. د رسول الله یو زوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی او بل زوم حضرت علی دی. د دې دواړو سره به مینه ساتي. او دریم شی په موضوع باندې به مسه کوي. ډېر خلک په موضوع مسه نه مني. دا د ایمان نښې دي. الله تعالی دې ستاسو زموږ کې د صحابه توقیر او عظمت پیدا کړي. او دعا وکړئ چې الله تعالی مسلمانان په دغه محرم کې د جګړو د اختلافاتو نه بچ کی او دره دې الله تعالی په امن سره تیری کی. په دغه ورځو کې اختلافات شروع شي، ډزونه، نو ډېر اخلاص سره دعا وکړئ چې الله تعالی د پاکستان حافظ او ناصر شي. د پاکستان حالات یقینا دیګرګون دي، مصیبتونه دي، هغې طرف نه هندوان لګیا دی سر را پورته کوي. خدای پاکستان صحیح مانو کې پاکستان کې په دغه ملک کې د اسلام رڼاګانې راولي. دا یو مضبوط مملکت کې پاکستان نن تمامه دنیا کې مضبوط ملک دی. د تمام اسلامي ملکونو نظر په پاکستان دی چې دا یو ټیمي طاقت دی. امریکا او کافران غواړي چې دا ملک وران کې او دا ټیمي طاقت لري کی. پروردگار پاکستان صحیح مانو کې پاکستان کې مضبوطی کی، مستحکم کی، او څوک چې د پاکستان
دا نقشه دنیا نه رکول غواړي هغه تباہ او برباد کی. دا ملک په اسلام باندې مضبوط کی، په قرآنی تعلیماتو باندې مضبوط کی. په دغه ملک یا رب العالمین امن راولي، په دغه ملک سکون راولي، په دغه ملک ارزانی راولي. دغه ملک ته تمام فتنو محنو آفات و آحاتو نه بچ کی او تمام دنیا کې د اسلام جنډې ودرې. افغانستان کې مولا زر تر زر طالبانو اسلامی حکومت قائم کی، په عراق کې د مسلمانانو اسلامی حکومت قائم کی، په کشمیر کې، په فلسطین کې، په بیروت کې، په لبنان کې، په صومال کې، په برما کې ځای په ځای مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي. خدای د رسول الله دا مظلومه امت د ظالمانو د ظلم و ستم نه په نجات کې. بیمارانو تم دعا وکړئ چې الله تعالی د تمام اهل اسلامو چې څومره بیماران دي، که په کورونو کې دي، که په اسپتالونو کې، خدای صحتونه عافیتونه نصیب کړي. آفات و آحاتو فتن و محنو نه موږ او تمام اسلامي بلاد محفوظ کړي. د رسول الله مبارک جنډې لاندې موږ جمع کړي. داغه د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه مو نصیبه کړي. خدای د ایمان نعمت مو نصیبه کړي، د ایمان د زواله مو ساتي، د ځنکدن په وخت کې مو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیبه کړي. د قبر د عذاب نه مو نجات نصیبه کړي، د قیامت پر ورځ مو د رسوایي نه وساتي. وصلی الله تعالی على اشرف رسله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاہرین. الکوستے ہوئے آپ مناسب سمجھے تو اردو میں بیان فرمائے. مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ میں اردو میں خطاب کر لیتا. بہرحال چونکہ اکثریت یہاں سب ان لوگوں کی ہے جو پشتو بولنے والے ہیں، اسی لیے اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو میں اردو میں، اسی لیے میں معذرت خواہ ہوں. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة، نعما لا تعد ولا تحصى. خلقنا في أحسن تقويم وجعلنا في أمة خاتم النبيين، ونورنا الطريق بالقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلوات الله العطرة وتحياته الزكية على رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صاحب الجبين الأنور والخد الأزهر، الشافع في المحشر والساقي للكوثر، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونور العالم بأنوار القرآن الكريم، وعطر الكون بعطور المعارف النبوية. ورضي الله عز وجل عن أصحابه الكرام البررة الذين شرقوا وغربوا وبلغوا الآيات القرآنية إلى أقصى العالم، فرضي الله تعالى عنهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي المختار: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حب النبي رسول الله مفترض وحب أصحابه نور ببرهان، من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفصن الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان. أما علي فمشهور فضائله والبيت لا يستوي إلا بأركان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم ارفع رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر عبادك المجاهدين أينما كانوا، أيدهم واحفظهم ورعهم وقو شوكتهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أنت إلهنا وأنت معبودنا وأنت تجيب هدية المضطرين، جب دعواتنا واستر عوراتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين سواء كانوا في بيوتهم أو في المستشفيات، اشفهم أنت الشافي. اللهم انقل جميع أمراض المسلمين إلى اليهود والنصارى، إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.